چې کله په دغه غزوه بدر کې د مسلمانانو کافرانو لشکرې یو بل ته مخامخ شوي نو نبی علیه الصلاة والسلام مسلمانانو ته وفرمایل چې تاسو به تر څو پورې چې ما درته نه ویلې هغې پورې به تاسو حمله نه کوئ او خپل غشي به ځان سره محفوظ ساتئ معنی دا چې هسې به د لرې نه ګزارونه نه کوئ چې غشي م ضایع شي او څو پورې چې کافران تاسو ته نه راغلي او بالکل په تاسو راخواره شوي نه نو هغې پورې تاسو خپلې تورې مه چلوئ دا خبرې ورته وکړو نبي علیه السلام واپس تشریف وروړو هغه سفر ته چې کوم د نبي علیه الصلاة والسلام دپاره تیار شوی سعد ابن معاذ رضی د خپلې دستې سره نبی علیه الصلاة والسلام سره تشریف وروړو ابو بکر صدیق رضی نبی علیه السلام ځان سره راوست په دغې عریش کې دي او سعد ابن معاذ رضی د خپلې دستې سره د پهرې دپاره ودرېد بل طرف ته ابو جهل دعا کوي ابو جهل داسې دعا کوله په دغه موقع چې خدایه په مونږ کې کم یو ډله ډېر قطع رحمي کوونکي خپل رشته دارو سره تعلق قطع کوونکي نو هغه ماته کړي هغه ډله ماته کړي او په دې دواړو ډلو کې چې څوک تا ته محبوبي او پسندیده وي نو د هغې مدد او نصرت وکړي او همداسې وشوه الله جل شانو بیا وروستو د ابو جهل دغې خبرې ته اشاره کړې ده او آیت الله پاک نازل کړی دی ان تستفتحوا فجاءکم الفتح که تاسو فتح غواړئ نو بس فتح دا دی راله فتح راله ان تعودوا نعود که چېرې تاسو واپس کېږئ دې جنګ ته کافرانو نو موږ به هم د نبي علیه السلام او د مسلمانانو دې مدد ته واپس کېږو وان تنتهوا فهو خیر لکم او که چېرې تاسو د دې مسلمانانو سره د جنګ نه منې شئ نو دا ستاسو دپاره ډېره غوره او بهتر ده ځکه چې وان الله مع المؤمنین الله جل شانه د مؤمنانو سره دی نو نبی علیه السلام تشریف وروړو هغه عریش ته او په دې کې دغه طرف نه ړومبی یو کس دی اسود ابن عبدالاسد اسود ابن عبدالاسد هغه راووت د کافرانو د لشکر نه وایي زه د الله سره دا عهد کوم چې د دې مسلمانانو د دې حوض نه به وبس کړم ما مخکې ویلي هغې چینه قبضه کړی و هغې نه یې حوض جوړ کړ که هر څه کېږي که په دې کې مړ کېږم خو زه به تې وبس کړم هغه چې څنګه بهر راووت دې طرف ته را روان شو نو د دې طرف نه حضرت حمزه رضی الله وروت او حضرت حمزه رضی الله په حمله وکړه او د مخې سره دا خپه په دې نیمه پنډۍ کې چې وواله نو دا خپه ترېنه لرې لاړله د هغه نه هغه راپرېوت چې کله راپرېوت داسې پړ مخ نو مخې خو خپلې مشرکانو ډلې طرف ته لیکن بیا هم د کونډو په ګوټنو کې بل چې ورته وي په کونډو باندې روان شو خپه خو یې کټ وه او هغه حوض ته ځان ورسو د قسم د پوره کولو دپاره چې زه د دې حوض نه به خامخا وبس کړم حمزه رضی الله عنه ورپسې هلته ورغی او بس هملته یې هغه حوض کې مردار کړ دې کافرانو چې دا ولیده نو بس د هغه طرف نه 3 کسان راووتل مبارزت یې وکړو مبارزت دې ته وایي د مقابلې چیلنج به یې ورکړ 3 کسان د یو خاندان یو عتبه ابن ربیعه بل د درور شیبه ابن ربیعه او بل د عتبه زوی ولید ابن ربیعه دا 3 کسان راووتل وی هل من مبارز آیا څوک زمونږ د مقابلې شته دی نو دې طرف نه یو عوف ابن حارث او بل عبدالله ابن رواحه رضی او یو بل صحابي د انصارو نه دا 3 واړه چې ورغلل مقابلې له نو دا ځان له مقابله چې ونه اول به یو بل سره خبرې کول نو دغه د قریشو کافران دا 3 کسان ورته وایي چې تاسو څوک یاست تاسو څه تعارف دی
دی ورته وایي مونږ خو د انصارو نه یو. هغې ورته وایي تاسو خو ډېر شریف مد مقابل یې، خو تاسو سره زموږ مقابله نه ده، زموږ هغه تربوران هغه راته رامخکې دي چې مهاجرین دي، ځکه دا خو انصارو، هغه راته رامخکې ته کوي. او بیا یې آواز وکړو چې یا محمد مونږ ته خپل همسر راولېږه، زموږ برابر خلک چې کوم دي نو هغه مونږ ته راولېږه. نو نبي علیه السلام یا حمزه قم، اے حمزه پاسه، یا علی، علی رضی الله ته وی ته پاسه، یا عبیده ابن الحارث، اے عبیده ابن الحارث پاسه او ورشه د مقابلې دپاره. دې چې مخامخ ورلل نو چونکې دا عتبه پکې مشر و، دې کې مشر عبیده ابن حارث و، نو هغه د هغه مقابلې ته ورغی. حمزه رضی الله د شیبه مقابلې ته ورغی، او ولید ابن د علی رضی الله چې نو د ولید ابن عتبه مقابله ته. حضرت علی رضی الله او حضرت حمزه رضی الله تعالی فوراً خپل دشمنان بس په یو وار کې ختم کړل. لیکن عبیده ابن حارث او د عتبه دم په وارو کو، هغه په وارو کو، هغه زخمی شو، دیم زخمی شو. په دې کې علی رضی الله او حمزه رضی الله خپل دشمنانو نه فارغ شو، راورسېدل. نو بس د دغه دشمن چې کوم او عتبه هغه هم ختم کړل، خو هغه په گزار سره د عبیده ابن حارث رضی الله خپه کټ کړی. نو دی واغه شپه ډنګه ډولۍ د نبي علیه الصلاة والسلام مخې ته ویړو، چې نبي علیه السلام مخې ته ویړو نو دی وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه د دې خپې نه شهید شم، وروستم اوس خو مړ نه یم، که وروستم زه شهید شم نو آیا زه به شهید یم که به نه یم؟ نو نبی علیه السلام ورته فرمایل چې آو بالکل به شهید. او دغه ټیم کې بیا عبیده ابن حارث رضی الله عنه اشعار ویلي دي فإن يقطعوا رجلي فإني مسلم، که دې زما خپه کټ کړه نو هېڅ پروا نشته، ځکه ما ته الله د اسلام دولت داسې نصیب کړی دی. والبسني سروالا من الاسلام، ما ته الله د لباس د اسلام داسې لباس اچولی دی چې هغې زما ټول عیبونه پټ کړي، که زما خپه نه نو نه. او دی بیا په څلورمه یا په پنځمه ورځ چې د بدر د میدان نه کله واپسي وه نو دی په لار کې شهید شوی، په لار کې شهید شوی. کافرانو ته چې په دې مبارزه د یو په یو په مقابله کې دا بدترین شکست شو، ځکه درې واړه د هغې ډیر شو او ختم شو. نو بس هغې خو بیا ډیر په جوش کې رالل او بیا خو بې قابو، نو بس حمله یې وکړه په مسلمانانو، هغې حمله وکړه، هغې رالل دی چې حمله وکړه. نو مسلمانانو خو الله ته متوجه و، د الله د مدد او نصرت دعا یې کوله او دفاعي پوزیشن یې سنبال که. دفاعي نبی علیه السلام خو ورته ویلو چې ما نه ویلې نو تاسو به حمله نه کوئ، نو حمله هغې کوله، دې دفاعي پوزیشن اختیار کړ او د هغې هغه خطرناکې حملې هغه د هغې بهترین جواب ورکو، واپس کوي. او په دې دوران کې نبی علیه السلام په هغه سفر کې لګیا دی، دعا کوي، الله ته زاري کوي، دعا کوي چې اللهم انجز وعدک، الله تا ما سره کومه وعده کړې ده خدای هغه پوره کړي. وانشدک عهدک ووعدک، ای الله زه تا ته خپله وعده ویم، خدای موږ سره خپل د مدد او د نصرت وعده پوره کړي. او جړلې او فرمایلې اللهم ان تهلك هذه العصابه فلا تعبد، ای الله دا یو موټی یو ډله مسلمانان دي، که نن دا ډله هلاکه شوه نو د ځمکې په مخ په ستا عبادت کوونکي څوک؟ او دومره جړل چې ابوبکر د نبي علیه الصلاة والسلام د اوږې مبارکو نه څادر لاندې پرېوت، لاسونه یې اوچت کړو، جړلې. یو نبي خو د الله د مدد راکوزولو دپاره دومره جاړي. نن د مسلمان د ایمان څه حال دی؟ او چې لږ څه چا سره مسله راشي که نه نور سړي سینه ډبوي، مړه وي موږ مسلمانان. نبي علیه الصلاة والسلام دومره وجړل چې ابوبکر صدیق رضی الله راغی او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس که الله به زموږ مدد کوي، الله به زموږ مدد کوي. نبی علیه الصلاة والسلام چې مخ راوګرځو
نو دغه وخت کې د الله جل شانو د طرفه یو وحی راغلی. فرشتو ته الله فرمایي انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوبهم الرعب. زه ستاسو سره یم او دا ایمان والا مضبوط کې او د دې کافرانو په زړونو کې رعب واچوي. فرشتو ته الله نبی علیه الصلاۃ والسلام چې بهر تشریف وروړه نو وحی راغلی د الله فرمایي انی ممدکم بألف من الملائکه. غم مکه و زر فرشتې به د مدد دپاره راولي زر. او دغه وخت کې په نبی علیه السلام داسې خوب غوندې جټکه غوندې راغله او بیا چې एकदम ټیک شو نو بس ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره و. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ای ابوبکر خوشخبري ووره هغه د جبریل را روان دی د اس واګې نیولي دی او مخکې راغلی په دوړو کې زه وینم چې جبریل علیه السلام را روان دی او نبی علیه السلام د دغې عریش نه بهر تشریف وروړو په خولې مبارکې د الفاظو سیهزم الجمع ویولون الدبر. دا ډله او دا لښکر دی به شکست مومي او شاکۍ به او تښتي به. نبی علیه السلام چې تشریف وروړو بس صحابو ته وی حمله پې وکړئ تاسو. دا جوابي حمله وه. اوسه پورې خو هغې حمله کړې وه او دا یو بهترین حکمت عملي وه ځکه اوسه پورې هغې حمله چې کوله نو د هغې هغه د حملې هغه جوش ختم شوی و. دلته صحابو ته چې کله اوس اجازت وشو نو دی بالکل تازه دم او چې په حمله شروع کړه دی ورمخکې روان شو. نبی علیه السلام چې د سفر نه تشریف وروړو نو زغره یې اغوستې ده او دې صحابو چې وروسته ولید چې نبی علیه السلام راپسې را روان دی نو د دې جوش به نور هم زیاتې او دی مخکې روان دی او د هغې صفونه بالکل شلی او سرونه الوځئ او د هغې صفونه درهم برهم کوي او په دې کې ورپسې نبی علیه السلام به نفس نفیس ور روان دی او هغه ترغیب چلی په هغه جنگ دوران کې ترغیب چلی څوک چې وړاندې شو د الله د پاره وجنګېد شهید شو د هغه دپاره د جنت ذمواري ده. دا خبره چې عمر ابن حمام رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی هغه چې دا خبره اورېده هغه ډېر ښه ډېر خوب نبی علیه السلام ورته فرمایل دا دې په څه باندې وی چې ډېر ښه وی چې یا رسول الله وسلم زما هم دا جنت خوښ دی آیا که زه داسې شم ما دپاره مې نبی علیه السلام یا ستا دپاره هم جنت دی. نو د خپل توشدان نه کجورې راوښکلې ځکه ډېره لوږه به وه جنګ کې نو هغه خوړلې چې خوړلې نو وایي دومره انتظار خو نشم کولی چې دا به ختمومه بیا به جنت حاصلوم دومره انتظار خو رانه نه کېږي. بس کجورې وغورځولې او ورننوت د کافرانو په هغه جمګټه کې او الله جل شانه ورته شهادت نصیب. یو بل صحابي دی عوف ابن عارس نبی علیه السلام ته وایي یا رسول الله وسلم الله په څه ډېر خوشحالي الله چې خاندي بنده ته مسکراویږي خوشحالیږي په څه باندې. نبی علیه السلام ورته فرمایل چې کله د الله دا بنده بالکل نهت ته بغیر د حفاظتي اسبابونه دی د دشمن په جنګټو کې ورننوځي هغه وی ښه بس زغره مره وغورځوله زغره هغه حفاظتي کمیس په غشي توري ګزار به منې کو هغه وغورځوله او بس منډه کړې او د دشمنانو په جمګټه کې ورننوت الله جل شانه ورته شکست او شهادت نصیب. خو په دې حملو کې مسلمانانو چې حمله کوي نو بالکل بس د کافرانو هغه زور ختم شو او تقریبا د هغې د شکست آخري مراحلو. لیکن ابو جهل ظالم په دغه وخت کې هم د هغه عقل ته ګوره په دې دوران کې سراقه ابن مالک دا یو کسو دا چې کله قریش راتلل میدان ته که نه د مکې نه نو دغه وخت کې دې سره یره وه چې اس د دې د بنو بکر قبیلې یو کس وجلی و نو دې سره یوره وه که مونږ دې خوا لاړ شو مدینې باندې حملې دپاره او هسې نه بنو بکر راشي په مکه حمله ونه کړي نو دې سره دا یره وه. نو شیطان خو غوښتل ده چې دې لاړ شي نو شیطان د سراقه ابن مالک د دغه قبیلې د سردار بني کنانه د سردار په شکل کې راغی جنډه ورسره ده او دې ته وایي چې راځئ مونږ هم در سره یو
او مدد به فتح به ستاسو یو راځئ. نو دی خو یېرېدل د هغې نه چې د هغې سردار په خپله راغی. نو روان شو. چې روان شو بیا دا ټوله واقع چې ما بیان کړه وشوه. نو په دقې جنگ دوران کې دا سراقه ابن مالک چې دی که نه، نو د شیطان د ده په شکل کې د انسان دی ظاهر کې، نو د ابوجهل د رور په لاس کې لاس ورکړی. نو چې ده دا فرشتي ولیدې که نه مخامخ، دی خو شیطان و، ده ته ښکارېدی. نو د هغه نه خپل لاس خلاصه وتښتېده. هغه ورته وایي دا څه کوې؟ تا خو مونږ ته وایي چې مونږ به دې مدد کوو، مونږ در سره یو، ته تښتې اوس نور بزدله کوې. هغه ورته وایي انی ارا ما لا ترون، دا زه چې څه وینم که نه، نو دا تاسو نه وینئ. انی اخاف رب العالمین، زه یېرېږم. بس هغه د سراقه ابن مالک په شکل کې هغه وتښتېد. هغه چې وتښتېد کافران خو نور هم بې همته شو. بهرحال بس شکست د هغې آخري مراحلو په دې کې ابوجهل ډېر په عقل سره لګیا دی. په دغه وخت کې ډېر په عقل سره لګیا دی. ورته وایي خلکو ته وایي چې ګورې د سراقه ابن مالک تښتېدل د تاسو په دوکه کې وانه چوي. خپلو خلکو ته وایي او پته به بیا هم ستاسو وي. او ورته وایي د عتبه د هغه مړ کېدل، د شیبه او د ولید مړ کېدل، په هغې سره دوکه نه شئ. او دا مسلمانان وجنئ مه، جمدي یې ونیسئ چې دې ته مونږ د دې اقدام او د دې جرت مزه وچکوو. دا غرور او د تکبر خبرې کولې، خو لږ ساعت پسې دا غرور انتها ته ورسېد. ځکه چې کله دا حملې د مسلمانانو ډېرې شوې، نو دې وخته پورې د ابوجهل چې و دی بالکل د اسلحو په یو شپول کې و، دی به ښکارېدم نه ګیر چاپېره ته دومره خلک د تورو او د زغرو سره و چې د ابوجهل چا لیدم نه، لکه چې د ونو په یو شپول کې. خو چې دا بار بار حملې کېدې نو خلک خو د ده نه منتشر شو. نو دی ښکاره شو. چې ښکاره شو په آس باندې ګرځېده را ګرځېده. په دې کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله فرمایي چې زه ولاړم او په دې کې 2 ماشومان راغلل او ما ته یې وایي چې 2 نوجوانان واړه ماشومان، او ما ته یې وایي چې دا ابوجهل کم یو دی؟ ابوجهل اتره ابوجهل راته وښایه. وایي ما وایي چې په ابوجهل باندې څه کې ته وړوکې ماشومې؟ وایي یو راته وایي چې ما اورېدلي چې نبي علیه السلام ته کنځلې کوي، او دا یې راته د خپل بل ملګري نه پټ داسې وي. او وایي چې تر څو پورې ما هغه ولید نو زما جسم به د هغه د جسم نه جدا کېږي نه، تر څو پورې چې هغه کس مړ شوي نه چې د چا مخکې مرګ لیکلی شوی، یا به زه مرم یا به هغه. وایي ده دا خبره وکړه، په دې کې هغه بل ځان ته کړم داسې په اشارې سره د ده نه پټ. او ما ته وایي چې تره ابوجهل راته وښایه. ما وایي چې ولې هغه هم راته دا خبره وکړه. بس په دې کې مې چې کتل ابوجهل هغه په اس باندې را روان دی. چې په اس را روان دی ما ورته دقه دی، بس د دې د ور چې ما وایي دغه دی، بس دواړه په ور شغله شو. نو دې روایت کې خدا دی بس چې دواړو هغه ختم که. بیا دی رالل نبي علیه السلام ته، یو وی ما قتل کړی، بل وی ما قتل کړی. معاذ او معوذ د حارث زامن دي او د عفرای د مور نوم دی. نبي علیه السلام وی دواړه تورو یې وښایې، چې دواړو تورو وښودلې نو ورته وی دواړو قتل کړي. دې روایت کې خدا دی. خو د ابن اسحاق په روایت کې دی چې معاذ ابن عمر ابن جموح داسې وایي، بل صحابي دی. معاذ ابن عمر ابن جموح وایي چې زه ابوجهل پسې ګرځېدم په دې جنګ کې، او هغه بالکل د اسلحو په یو شپول کې و، نو زه ما هغه پسې د هغه په تاک کې وم. بس یو ټایم کې مې موقع وموندله او حمله مې پرې وکړه. ما چې ابوجهل څنګه وو نو د هغه د خپه په دې پنډۍ کې کټ شوله او داسې والوتلی لکه یو اډوکي چې د قجوري سړی داسې ولي، داسې په هوا کې والوت. ابوجهل خو پرېوت، خو خواته ورسره د ابوجهل زوی و، هغه په ما باندې ګزار وکړ، زما لاس کټ شو. دی وایي معاذ ابن عمر ابن جموح وایي زما لاس کټ شو. وایي زه جنګېدم خو هغه رکاوټ مې و هغه لاس په دې جنګ کې، نو د خپې د لاندې که مې یو چک مې لاس مې وغورځاوه. وایي ابوجهل چې پرېوتی دی هغه خو سره خپه کټ وه. نو معوذ ابن افرا دی راغی. معاذ ابن عمر ابن جموح وایي معوذ ابن افرا راغی، ابوجهل پسې ورغی،
او هغه نور ووچ بس داسې شو ابو جهل مخکې خو صرف پکټ وه بس داسې شو چې صرف سا پکې پاتې و نور ختم و سا یې تله راتله او د دې نه پس معوذ ابن عفرا چې دی معوذ ابن حارث عفرا د مور نوم جنګېده نو هغه هم شهید شو نو بیا چې کله جنگ ختم شو نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې لاړ شئ وګورئ چې د هغه ابو جهل څه وشو پکې مړ شوی دی که نه نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه راغی هغه ګرځېده نو په یو ځای کې چې وکتل نو ابو جهل پروت دی سا پکې ده لا جمدې دی چې ویې کتل چې جمدې دی نو بس په دې د دې ګیرې نه ونیو په دې سینې ولا خپه کېښوده سر یې ترې کټ کو نو دی ورته وایي چې ابو جهل عبدالله ابن مسعود زموږ ورته وایي چې ګوره د الله دشمن الله ذلیله کړې که نه نو هغه ورته وایي چې داسې ذلت دی تاسو خو یو ډېر غټ سړی و چې زما نه غټ سړی هم پکې چېرته وژلی او بیا ورته وایي ابو جهل ورته وایي کاش چې زه د دې کیسانانو نه علاوه بل چا وژلی انصار کیسانان د دې کیسانانو نه علاوه بل چا وژلی څه عجیبه کافر وم په دغه وخت کې هم لګېم بیا چې کله دته سر کټ کو که نه نو ورته وایي ای ګډو بیزو سرون کیا دته وایي عبدالله ابن مسعود ته وایي ډېر لوړ مقام ته وختې خپې وله په دې بدن چې کېښوده وایي ډېر اوچت مقام ته وختې ډېر لوړ مقام ته وختې د عبدالله ابن مسعود ګډې بیزې به سره ولې په مکه کې نو وایي ته ډېر لوړ مقام ته وختې بهرحال سر یې ترې کټ کړ نبي علیه الصلاة والسلام ته یې راوړه نبي علیه الصلاة والسلام چې وکته نو د الله جل شانه شکر یې راکړ او وی فرمایل الحمد لله الذي نصر عبده وانجز وعده وحزم الاحزاب وحده تمام تعریفونه هغه الله لره دي چې خپل وعده پوره کړه د خپل بنده وکړو او دې لشکرو ته په خپل باندې شکست په دې جنگ کې ډېر عجیبه مناظر د الله د مدد منځ کې مخې ته راغلي دي کله چې د مسلمانانو او کافرانو یو بل ته مخامخ دي نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې یو مشرک پس یو مسلمان ورپسې ور روان دي مشرک پس مسلمان روان دي ا دې مخکې د دې ورپسې دي په دې کې ناګانه هغه د کوړې آواز وشو او هغه مشرک را پرېوت سردلان چې دې ورورسېد چې وی کتل نو هغه په دې پوزه باندې د کوړې یو نښه ده او تک شین بدن یې تین شو او دا آواز به اورېده سوخکاري نه آواز اوري اقدم حیزوم د جبرئیل السلام د اس نوم چې مخکې شه وړاندې شه مخکې یو صحابي وایي ما دلته توره کافر پسې روان وم دلته مې توره وچلوله او څو ګزه لرې هغه ځای کې د کافر نه سر پرېوت نو دا الله جل شانو چې فرشتې د مدد دپاره رالېږو عباس رضی الله تعالی عنه دا یو کمزوري صحابي نیولی دی او را روان کړی دا ډېر قد و قامت د دوی دومره قد و چې په اس په ناستو نو خپې به یې لاندې لګي ډېر مضبوط قد والو او یو کمزوري انصاري صحابي نیولی دی را روان کړی دی وی یا رسول الله سلم دا ما نیولی ده وی زه د نیم نیولی نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل ته چا نیولی وی هغه زه چې چا نیولیم هغه زمان هم په جسامت کې غټ نه مې د خپلې ګرفتارۍ نه مخکې لیدلې او نه مې وروستو نو بس څه فرشتې نیولې او ده ته یې په لاسو کې نو په دې جنګ کې عجیبه د ایمان د مضبوطیا عجیبه مناظر مخې ته رال دیو جن نبی دا خو عجیبه جنگ وکنه یو طرف ته زوی دی بل طرف ته پلار الله اکبر دا عتبه ابن ربیعه چې ما یاد کړه د دې طرف ته زوی دی ابو حذیفه رضی صحیح مسلمان نبی علیہ السلام فرمایلی و د بعضې کسانو باره کې چې که دا چاله ورشي مخې له نو دی به وجنی نه ځکه دی کافرانو په زور راوستي په هغې کې یو خو د بنو هاشم خلق نبی علیہ السلام فرمایلی چې دی به نه وجنی بل ابو البختری یو کسو
دې که چاله مخې ته ورغی نو دی به نه وجنی وایي ځکه دغه کس د ابوالبختري چې د دا کفر په حالت کې چرته نبی علیه السلام ته اذیت نه ورسولی او دا ابوالبختري هغه کس و چې کم قریشو بایکاټ کړی د بنو هاشم سره او هغه صحیفه لیکلې وه مخکې تېر شوي که نه مونږ ویلي نو هغه صحیفه ماتولو ختمولو کې هغه بنیادي کردار د ده نبی علیه السلام یې ابوالبختري به نه وجنی او عباس رضه زما تره که چاله مخې له ورغی نو هغه به نه وجنی وروسته به راشي چونکې دی مسلمان شوی عباس رضه خو هغې کافرانو ځان سره اسلام یې پټ ساتلی نو هغې راوسته بعض روایت کې دي چې نبی علیه السلام ورته ویلي چې ته به لا دغلته یې نو دلته ابو حذیفه وایي چې ښه مونږ به د خپل پلاران وجنو او مونږ له چې نور څوک مخې له راځي نو مونږ به هغه نه وجنو او وایي که ما له مخې له راغی که عباس راغی که هر څه زه خو به دې سر وه نو دا خبره هغه وخت کې ابو حذیفه رضه په جوش کې کړې وه او بیا وروستو په دې خپله خبره دومره بخپیمانه و چې فرمایلی چې د دې خبرې د وجې نه زه مطمئن نیم اوس لہذا د دې کفاره دا ده چې ما ته خدای شهادت نصیب او بیا په جنگ یمامه کې دته خدای پاک شهادت نصیب کړی دی دغه ابوالبختري چې نو دی اگر چې د ده باره کې نبی علیه السلام فرمایلی و چې چا څوک به وجنی نه لیکن دی ووجلی شو مجبورا هغه دا وه چې مجزر رضی الله یو صحابي دی هغه ته دی مخامخ شو د ابوالبختري او د سره یو بل ملګری نو هغه چې کله په جنګ کې مخامخ شو نو ورته وی چې نبی علیه السلام ویلي چې دی به وجنی نه لهذا موږ ته وجنو نه داسې راته ځان حواله نو ده ورته وی ابوالبختري چې زما دا ملګری نو وی چې ملګری خو دې نه پرېږدو د باره کې خو حکم نشته کافرانه مجیبه په دوستۍ کې عجیبه وی نو هغه ورته وی چې ملګری مې نه پرېږدي بیا خو درته ځم ځان نه ول نو مجبورا هغه پکې هم قتل شو ورنه نبی علیه الصلاة والسلام هغه فرمایلی چې دته بس نه وای بهرحال مسلمانانو ته الله پاک یو عظیمه فتح نصیب کړه د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک دا چې کله به میدان او غزوه کې فتح وشوله نو بیا به 3 ورځې په هغه میدان کې هلته اقامت پې کو ایثار بو 3 ورځې پس چې کله نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو دا کافران چې کم وجلی شوي که نه نو هلته په 70 دغه وخت کې دا خبر مانه ذهن نه وته په دې جنګ کې د مسلمانانو نه صرف 14 صحابه شهیدان شي 14 صحابه 6 مهاجرین او 8 انصار 6 مهاجرین او 8 انصار او د هغه طرف نه 40 کافران خو مردار شو او یا کسان د هغې نه قید شو قید چې کم مردار شو نو په هغې کې د هغې لوی لوی سرداران مردار شو لکه ابو جهل خو د لشکر سپه سالارو هغه پکې لاړ دغه رنګې عتبه ابن ربیعه داسې غټ غټ خلک او امیه ابن خلف د امیه ابن خلف دا واقعه په منځ کې رانه پاتې شوه دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی او د ده په زمانه جاهلیت کې دوستانه وه نو په دې جنگ دوران کې عبدالرحمن بن عوف رضی کافرانو ته خو چې بس شکست وشو نو دا زغرې مرې راغونډې کړي دي او په شا کړي دي او روان دي نو دا امیه بن خلف چې ولیده نو دی ورته وایي چې خوښه دی نه ده چې تا ته زما د طرفه څه فایده ورسي او څه پی درته میلاو شي پی درته دی وایي ولې مې خوښه نه ده نو هغه مطلب دا دی چې ما وجنه نه و ګرفتار مې که زه به هغې به تا ته څه فدیه میلاو شي نو هغه ورته وایي چې ډېره ښه ده هغه خو هسې مخکې نه دوستانه وه نو بس دی او د ده زوی و هغې را روان کړي دي چې ګرفتار یې کړل چې یاره وجنو نه په دې کې بلال رضی ولیده دی ولیده که نه امیه ابن خلف وی چې او دا خو د خدای دشمن امیه ابن خلف را او دا امیه ابن خلف دا هغه دی چې هغه بلال رضی باندې به ظلمونه کول نو هغه خو هسې خبره په زړه کې وه نو هغه بلال رضی وی چې او دا خو نن په لاس راغلی عبدالرحمن بن عوف رضی ورته چې نه دا زما قیدي دی هغه وی نه دته نن نجات نشي میلاوی دی په دې کې نورو مسلمانانو ته آواز وکړه راشئ د خدای دشمن امیه ابن خلف دی بس هغې ترېنه ګیره واچوله
عبدالرحمن بن عوف رضی یو روایت کې دی چې دته وی چې ته په کندو شه امیه ابن خلف ته نو چې دی په کندو شو نو هغه په د پاسه نه سم لاس چې دی وجنی نه خو هغه ګڼ کسانو نو د لاندې نه پکې چا توره ورکړه او بس هغه مردار نو بهرحال دغه امیه ابن خلف هم پکې ختم شو نو دا امیه ابن خلف ابو جهل عتبه ابن ربیعه دا لوی لوی سرداران دغه کوی ته ورچولی شي قلیب بدر ورته نبی علیه السلام 3 ورځې پس چې دغه کوی ته راغی نو دې ته وی یو نوم یې اغشته چې دا کم مردار جان شي ورته اول خو ورته وی مونږ سره چې زمون کوم رب وعده کړو هغه خو مونږ رښتینی ومنتا تاسو سره چې کوم وعده کړو تاسو رښتینی ومنده کنه او د یو نوم یې اغشته د یو نوم یې اغشته عمر رضی الله عنه وی یا رسول الله سلام دا خو بیروح جسمونه دي دی خبره اوري څه نبی علیہ السلام فرمایله عمر ستاسو نه خاوري دا د ورته ما ستاسو نه خاوري به ان شاء الله د بدر نه د واپسې لار کې واقعات دي او به مخکې جمعه کې اخر دعوانا الحمدلله